پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو لمونځ بیان کړی ده چې کوم انسان هغه 2 رکعات لمونځ وکړي الله تعالی به دغه انسان ته د یوې عمرې او د یوه مکمل حج ثواب ورکوي. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه جامع ترمذی کې دا روایت موجود ده. وایي چې کوم انسان د سحر لمونځ په جمع سره وکړي او بیا د په هغه ځای باندې کښېني، تلاوت کوي، ذکر کوي او نور نیک عمل کوي، د دین کار وکړي او هغې نه بعد لمر سترګه راوخیږي، لمر سترګې راختل نه تقریبا 15 منټ بعد بیا دی 2 رکعات لمونځ وکړي. هغه 2 رکعات لمونځ د اشراق چې کله دی دا 2 رکعات لمونځ وکړي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله فرمایي کانت له کاجر حجة و عمره، وایي دغه انسان ته به الله تعالی د یوه حج او د یوې عمرې ثواب ورکړي. او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تامه 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 دا لفظ یې 3 وارې ذکر کړ، وایي د پوره حج او د پوره عمرې ثواب به الله تعالی ورکړي. نو څومره زیات اهمیت ده، څومره زیات فضیلت ده چې صرف سهار لمونځ خو هسې موږ تاسې کوو، نو په هغه نه بعد په کار ده بلکې دا خو د موږ د مدرسې معمول ده. موږ مرکز اهل سنت والجماعت مولانا محمد الیاس ګومند حفظه الله د چې کوم مدرسه ده په سرګوده کې، په دا کې د موږ د مرکز د مدرسې معمول دا ده چې کله سهار لمونځ وشي هغه نه بعد سورت یاسین وویل شي، سورت یاسین نه بعد ذکر وي او ذکر نه بعد چې کوم 10 منټ پاتې وي، 15-20 منټ پاتې وي، هغه تلاوت کوي، طالبان خپل دور کوي، د قرآن کریم تلاوت کوي یا سورت کهف وایي یا نور څه کوي. او بیا په انا بعد چې کله لمر سترګه راوخیږي 10 منټه بعد بیا 2 رکعاته لمونځ وکړي، څوک 4 رکعاته کوي، څوک 6 رکعاته کوي، خو بهرحال 2 رکعاته چې څوک وکړي نو الله تعالی د یوې عمرې او د یوه حج ثواب ورکوي. نو دا د مدرسه کې الحمدلله دا معمول جوړ شوی. او بل روایت کې یو بل فضیلت د هم موجود ده چې کوم انسان په داسې ټیم کې لمر سترګه راوخیږي او بیا 2 رکعاته لمونځ وکړي حرم الله علی النار ان تلفحه او تطعمه، وایي د انسان باندې د جهنم اور حرام کی. څومره زیات فضیلت دی. صرف 2 رکعاته دی چې موږ تاسې هغه وکړو، یغو 2 رکعاتو په وجه باندې به الله تعالی د جهنم اور په موږ تاسې باندې حرام کی. بل موږ تاسې څه غواړو؟ دا غواړو چې موږ تاسې جنت ته لاړ شو، د جهنم نه بچ. نو چې هسې فرض لمونځ کوئ، د فرض لمانځه سره سره دا د اشراق 2 رکعاته دا لمونځ هم کوئ. نو الله تعالی دې موږ تاسې ته هم په دا باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.